د دې ملک یو بادشاه تیر شوی دی چې د هغې نوم محمود غزنوي. هغه سړي ولېږل چې ورشئ ما دپاره یو غلام والی. سړي لاړی یو غلام یې وکتو چې د پرتوب دا پنسل نشته او دا پاس بډه شته او لستون هم نشته، دغه ځای کې لږ کمیس دی او یو ټوپی په سر ده چې هغه داسې کله خیال کړي پخوا به د کولو کې داسې باتی یاد نشي هغه باتی ترې راوتې وي او داسې ټوپی په سر وه، کېړه یې داسې پښتو وه چې پونډه نه وه پنجه وه. دا غلام یې خرید کړ، نامه یې وه ایاز. چې راوستو کار ماري شروع کړو. سمې دا چې تېره شوه د ایاز اخلاق او خوی داسې و چې محمود غزنوي ته میل شو. حکم یې وکړو چې ایاز حمام له بوځئ، صفا ولمبوئ او شاهي جامې ور واغوندوئ او راولئ ما سره به په تخت ناست. الله دې شاهي حمام کې ولمبل او شاهي جامې واغوستې په تخت. هغه جامې چې کومو کې دی خرڅېده غلامو، هغه جامې په پنډوکي کې تاو کې او په بکس کې کېښو، خوله ته ورته واچو. سهار به چې ایاز راپاڅېده شاهي پالن کې به پروت و، زر به لاړو دا بکس به یې پرانیسته، ورته به یې داسې وکته او ډېر ساعت به ورته کته، بیا به یې بکس بند کړو. شرارتیانو لاړو، شرارت یې وکړو چې بادشاہ ته یې وویل چې محمود غزنوي صاحبه ایاز باندې خو ته میلې په بادشاهي تخت کې کېنولی دی او ده د ټولې بادشاهۍ جواهرات پټ کړي دي په بکس کې، هر سهار ورځي او تماشه یې کوي، تا ورسره دانې کې کړې او ده درنه غلا. محمود غزنوي سترګې نه وې، غوږونه یې وو. شرارت پې وشه چې ایاز ستا د بادشاهۍ جواهرات پټ کړي دي او په بکس کې. محمود غزنوي ایاز راوغوښتو چې هلکه دا تا سره ما کومې مهربانۍ کړي دي او تا غلا کړې ده؟ وایي جي څه؟ وایي زما جواهرات دې پټ کړي او د کټ سر ته مې بکس پروت دی، هر سهار یې لرې کړی او هغې ته ګوره بیا کلپ ورچ. محمود غزنوي ته وایي ایاز وایي بادشاه قبله عالم نیکي به م دا وي چې دا چابي واخلې او هغه بکس په خپل لاس مبارک کولاو کې او په خپله یې وګورې. نو که جواهرات پکې وو نو بیا زه د دې لباس او د شان قابل نه یم، زما سزا بیا مرګ پکار چې تا ما سره دا نیکۍ کړي دي او زه به ستا نه جواهرات پټوم. بادشاه راکړه چابي په منډه راکړه، داسې دیکایم والا وایي دا زمونږ عادت دی. اوس بادشاهان به چې نن دنیا دوی ته پیشي، یو داسې ورځ به راځي چې بادشاهان به هم بل چا ته پیش. محمود غزنوي ډېر په غصه چابي راواغسته او راغو د ایاز بکس لرې کړ. چې لرې کړ څه ګوري چې هغه بې پیسو پرتوک، بې لستونو کمیس، هغه باتو والا ټوپی، بې پوندو کېړی، دا په بکس کې پراتو، نور څه پکې نه. محمود غزنوي ایاز ته وایي چې دا څه دي؟ دا وایي صاحبه دا هغه جامې دي چې زه په منډۍ کې ولاړم، دا جامې مې اغوستې وې او د غلامانو په ټولي کې ولاړم او خرڅېدم. نو ستا سړي راله زه یې واغستم، ستا خدمت له وراغستم. چې رالم ته خدای په ما مهربان کړي، دا جامې دې رانه لرې کې شاهي لباس دې راواغست او په تخت یې ځان سره کېنم. نو زه چې سهار راپاڅم او د شاهي پالنګ او شاهي جامو ته وګورم نو زر منډې کړم او دا بکس پرانیزم او دې جامو ته وګورم چې هسې نه چې دا شاهي لباس او پالنګ مې چېرته په زړه کې غرور رانه وایي. نو ځان ته ووایم چې او ایازه هغه م ویلې چې تا دا جامې اغوستې وې او په منډۍ کې مرۍ وې او خرڅېدې، نن دې که شاهي لباس اغوستی چېرته غاړېر نه شي.
नो असील सड़े ची असील नाग कडेरम लरे लारशी आगन अक्पल असल नहीं दी गरीब सड़े कडेरम लरे लारशी अक्पल गुर्बत याद साथी जमुन जमाना ददे कमाश तक कम महकमात हुए पलजान पल हैसियत दाद सरी रहीर शी दास्तरगी दिया पदीजे। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।